یو ملګري تپوس کوي چې یو فیملی ده او هغوی سره 76 ریکارډ هم شته او ای سی سی کارډز دي ورسره، خو د هغوی کیس چې نو هغه پینډینګ پروت دی او تر څو پورې چې پالیسي نه وي راغلې نو د هغوی کیس یې پینډینګ ساتلی دی. نو په دې باندې ما مخکې یو ویډیو جوړه کړې ده او ډیټیل کې مې چې نو دا خبره ډسکس کړې ده، خو چونکې یو تپوس وشو نو زه دا ګڼم چې یو ځل بیا په دې باندې د دې چې نو ویډیو جوړه کړم او تاسو ته دا ووایم چې چا سره 1979 نه پهله چا سره کاغذ وي سرکار نه ایشو شوی، نو هغه کسان چې نو باقاعده شناختی کارت اغشتی شي، کو چا سره ای سی سی کارډز هم وي او چا سره پی او آر وي نو هم چې نو شناختی کارت هغوی ته ایشو کېدی شي. پالیسي ورکوټې خبره ده، خو زموږ د پارلیمنت نه چې نو قانون پاس شوی دی باقاعده، او هغې قانون کې دا ویل شوي دي چې یو کس دې ټایم نه دې ټایم پورې چې دلته پاتې شوی دی په پاکستان کې، یا چې نو هغه ته شناختی کارت ایشو شوی دی، ډومیسایل ایشو شوی دی، او کو فرض کا پلار چې نو پاکستاني او مور پاکستاني ده، نو هغوی چې نو باقاعده پاکستاني شهریت چې نو هغه اخیستی شي او په دې کې چې نو نادره والا دا پینډینګ نشي ساتلی. نو زما اډوایس چې نو دا به وي چې بهتره دا ده پهله خو هغوی ته ورشئ او هغوی ته چې نو ریکویسټ وکړئ چې یاره زموږ دا کیس چې دا کلیر کړئ، او که فرض که بیا هم چې نو هغوی پینډینګ ساتلی دی نو تاسو هائی کورټ سره رجوع کولی شئ او هائی کورټ به دوی ته ډایرکشن ورکړي چې دا ای سی سی کینسل کړي او دوی ته شناختی کارډ یې ایشو کړي. ډېره مهرباني.